چې سړی تنگ شي نو په جنگ شي. تاسو به تر څو پورې چې کم دی نو دا غریب نه چې کم دی نو په الټه باندې سرمن وباسئ، د خپل غریب عوام نه لاس وباسئ، کنه د الله رب العالمین دربار ته به الله رب العالمین به درنه لدی په باره کې تپوس کی دا ټیکسونه او دا بیلونه په دغه خلکو باندې کېږي چې چا چې وسره شيږي. کم خلک چې کم دی نو جاگیردار دي، سرمایدار دي، دغه سرکاري خلک دي چې همیشه د پاره په پروتوکول کې ګرځي، د غریب په پیسو باندې د غریب په ټیکسونو باندې چې کم دی نو هغه مزي وکړي، چرچې وکړي، او د غریب پیسې او د غریب د سرمن چې کم دی هغه پیسې را وېستلې هغه په خپل مزي او چرچې کوي، په هغه باندې ټیکسونه ولګو. په اوسنۍ زمانه کې چې د عوامو په صحیح مانو کې څوک رهنمایي کوي هغه جماعت اسلامي والا دی. زنده باد جماعت اسلامي والا چې په دې وخت کې د مهنګای خلاف راوتی دي، د عوامو د طرف نه راوتی دي، د عوامو په صحیح مانو کې رهنمایي کوي، هغه څوک د جماعت اسلامي ده. تاسو به ګورئ په سوشل میډیا باندې چې هغه ډیچو وخت چې کم دی نو هغه رسیدلی دي، خپل درنه چې کم دی نو هغه سٹارټ کړی دا، بلکې په زرګاو نه بلکې په لکاو خلک چې کم دی نو هغه په دې ګرمۍ کې، په دې بارانونو، په دې طوفانونو، په سختو حالاتو کې چې کم دی نو هغه ډټ ولاړ دي او مضبوط ولاړ دي، د جذبې او د جدوجہد سره چې کم دی نو هغه په روډونو باندې خپل وخت تیری چې سړی تنگ شي نو په جنگ شي. پوه شي په خبره دې ګرمۍ ته ځان نیولی دی. ولې تنگ شوي دي دا غریب عوام؟ د خدای مسلمانانو د غریب عوام تنگ شوي. تاسو ووایئ چې یو سړی دیاړي کوي او په دې دیاړۍ کې چې کم دی نو هغه 15,000 او 20,000 روپۍ چې کم دی نو هغه په مشکله باندې پیدا کوي، په دې کې به هغه د کور خرچه برداشت کوي، که په دې کې به ډاکټر د پاره چې کم دی نو پیسې وباسي، که په دې کې به چې کم دی د نورو ضرورت غم خادي د پاره پیسې وباسي، که په دې کې به تعالی په زرګاو روپۍ بیل درکوي. دا څومره ظالمانه قانون دی چې د 100 روپو پورې یونټ چې کم دی هغه تاته په یو نرخ باندې لګیږي، د 200 تاته په بل نرخ باندې، او چې د 200 نه واخلي مثال په تور د 200 پورې چې کم دی نو هغه په تا پسې 5,000 روپۍ بیل راځي که نه، نو چې 201 شو که نه 201 شو نو پتا پسې به 10,000 او 12,000 روپۍ بیل راځي. دا کم قانون شو مړه؟ دا خو ډېر ظلم دی د عوام سره. دا ظلم به تاسو در څو پورې د عوام پورې کوئ؟ صحیح ده، تاسو مسلمانېږئ نو او تاسو به الله رب العالمین مخې له نه ورځئ. دا ټیکسونه او دا بیلونه په دغه خلکو باندې کېږي چې چا چې وسره شيږي. کم خلک چې کم دی نو جاګیردار دي، سرمایدار دي، دغه سرکاري خلک دي چې همیشه د پاره په پروتوکول کې ګرځي، د غریب په پیسو باندې د غریب په ټیکسونو باندې چې کم دی نو هغوی مزې وکړي، چرچې وکړي، او د غریب پیسې او د غریب د سرمن نه چې کم دی هغه پیسې را وېستلې هغو پې خپلې مزې او چرچې کوي، په هغو باندې ټیکسونه ولګوئ، په هغو باندې چې کم دی بیلونه راولئ. نه د دې لپاره چې غریب سړي ته چې کم دی سهولت راشي، غریب سړی چې کم دی نو هغه لږ ساه واخلي. د خدای مسلمانانو تاسو به تر څو پورې چې کم دی نو دا غریب نه چې کم دی نو په الټه باندې سرمن وباسئ. په دغې کم چې سرمایدار دي په هغوی باندې چې کم دی نو بیلونه راولئ، په هغوی باندې ټیکس کېږئ، په هغوی باندې بیلونه په هغو باندې راولئ. د هغوی وس کېږي، د هغوی طاقت کېږي، د هغوی جاګیر دی، د هغوی سره مال دی. د دې غریب عوام سره څه دي؟ د خپل غریب عوام نه لاس وباسئ، کنه د الله رب العالمین دربار ته به الله رب العالمین به درنه لدی په باره کې تپوس کی. زنده باد جماعت اسلامي والا څومره چې پارټیانو دي او څومره چې کارکونان دي که د هرې پارټۍ سره تعلق ساتي، د دوی سره د دوی په اواز باندې اواز اوچت کوي، د دوی سره ودرېږي، ځکه دا زموږ اجتماعي مسله ده. حق ته به حق وي، حق ته به حق وي، او ناحق ته به ناحق وي. په دې وخت کې چې کم دی نو هغه صرف جماعت اسلامي ده چې هغوی د مهنګایي خلاف چې کم دی نو هغه راوتلې ده او خپل درنه چې کم دی نو هغه جاري ساتلې ده. نو پکار ده چې هر ملګری په دې باندې اواز اوچت کړي، حکومت یې په دې باندې غور وکړي، د غریب سړي نه دې لږ بوج کم کړي. دغه غریب عوام دی او ستا عوام دی او ستا نه به د قیامت په ورځ باندې د دې په باره کې تپوس کېږي. ځان مه ننګاره کوه چې د یو سړي 150 روپۍ میاشت ته یا 20,000 او 15,000 روپۍ میاشت ته مزدور دی، د ټاټکي مزدور دی، هغه به په دې 15,000 او په دې 20,000 روپۍ کې د ډاکټر دپاره پیسې وباسي، که د کور خرچې له به وباسي، که بیلونو له به وباسي، که دغه شانتې هغه کرایې له به وباسي د کورو. نو دا ګوره ډېر ظلم دی او ډېر زیاتی دی. الله رب العالمین مخې ته به ځئ او الله به درنه تپوس کوي.